نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجبان دور الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اذان متعلق بیان شروع کړو نو دا دو جمعې می تاسو ته د اذان متعلق مکمل هغه حقیقي سټوري چې کوم وا بنیاد هغه می د ذکر کو چې د اذان بنیاد د کم ځای نه شروع شوی او څنګه انداز کې کېدو د چا پکې لوی کردار او صحابو مې د ذکر کړل بیا مې دا جمعه یاد کړې وه که خیر و زندگی وه نو دې کې لوی مسائل دي تاسو د ما په شروع کې ویلو چې اذان به کوي څوک کم الفاظ به کو نو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې د اذان الفاظ دی په عربی کې او په ټوله دنیا کې هر زبان والدي پښتو دا اردو دا انګلیش والدي څومره زبان والدي نو د هغه ټول الفاظ همدغه په عربی کې به استعمالي چې کم تعین د الفاظو دی که یو چاله اذان نه ورځي الفاظ نشي ادا کولی او هغه د دې زبان ترجمانی وکي دغه الفاظ ترجمه وکي واغه ادا کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذان اونش اذان بکیږي تش په عربی زبان کی اذان هر مسلمان کولیش خو شرایط دی لهجه به برابره لهجه د الفاظو چې کومه ده لهجه د الفاظ هغه که معصوم وي که بالغ وي او که بوډای خو چې د دې لهجه د الفاظو برابر و
دې اذان کولی شي. ځکه چې کله ته الفاظ هغه نه ادا کوې چې کوم الفاظ د عربۍ د الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد اقامت کی قد اقامت الصلاة، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. د دې الفاظو لهجه به ته برابرې، نو چې کله د الفاظو لهجه برابره وه نو اذان هر مسلمان او هغه معصوم که بالغ وي او که هر څوک وي کولی شي. اذان به د څه دپاره کېږي؟ لږ ځان په دې مسله پوهه کوي. اوس مسله ده، اذان به کېږي صرف د فرضي منځ دپاره. که چېرې یو سړی د نور منځ دپاره اذان کوي نو دا اذان ته مکروه دی، ټیک نه دی. یو فرقه ده په مونږ کې، نوم یې نه اخلم، هغوی د تهجد مونځ هم اذان کوي. خو ځان په یو مسله پوهې کوي. د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې لاول د تهجد مونځ فرض و. بیا د مونږ خوږ پیغمبر الله ته سوال وکړو چې امت به په دې کې قاصر شي، امت په ادا نه کړی شي د خوب په وجه. نو دا مونځ الله رب العزت په نوافلو بدل کړ. نو په ابتدا د اسلام کې تهجد مونځ فرض و، نو د دې دپاره به اذان کېدو. نو چې کله مونځ نفلي شي نو د نفلي مونځ دپاره اذان نشته. اذان صرف د فرضي مونځ دپاره دی، که بالجماعت مونځ وي او که بالتنها وي. سړی ځان له مونځ ادا کوي. مثال به درکم، یو جماعت دی، یو علاقه ده او هلته کې اذان نه دی شوی او یو سړی رالو جماعت کې مونځ ادا کوي. د خپل ځای سره انشاءالله به مناسبت سره به هلته به وایو، نو دی به لاول اذان کوي. که دی بالجماعت مونځ ادا کوي او که ځان له کوي، خو د فرضي مونځ دپاره به دی اذان کوي. اذان به څوک کوي؟ مونږ او تاسو په اذانونو ډېرو جګړې کو، خواهش هم کېږي چې اذان وکړو، ځکه جنت دی پکې. د الله رسول فرمایلی دی و چا چې 7 کاله د الله د رضا دپاره اذان وکړو نو وایي د دپاره جنت واجب شو. ډېر خټ ثواب دی پکې، به خپل ځای سره ویم. اذان به کوي مؤذن عاقل، قید پکې دی ښه چې عاقل وي. مجنون او مس او ناسمج بچه دې که چېرې اذان وکړو نو اذان مکروه تحریمي دی. دوباره به بیا د دې اذانو اعاده واجبه ده، دوباره به بیا اذان کوي. که چېرې داسې خلکو اذان وکړو
چې مجنون دی لیونی دی مست ناسمج بچی دی اذان الفاظ ورته صحیح نه دي نو اذان با دوباره به واجب الاعاده دی به دوباره واجب دی چې وشي اذان کول په خپل ګوره دا سنت دی سنت مؤکده اذان واجب نه دی فرض نه دی کچره د کم منځ د پاره اذان پاتې شو نو سنت پاتې شول سنت مؤکده پاتې شو منځ کېږي ستاسو بغیر د اذان هم منځ کېږي بغیر د اقامت هم منځ کېږي خو دومره دا چې سنت پاتې شول سنت مؤکده پاتې شول به د دا بکای څوک د عاقل شخصیت به اذان کوي و اذان واجب الاعاده دی چې کچره داسې کسانو اذان وکړو اقامت واجب الاعاده اقامت وش کدا چې کسانو چرته اقامت وکړو نو اقامت وشو خو اذان اقامت په دورایي نه کوي بیا خو اذان به واپس کوي اذان به کوي هغه څوک چې هغه د شریعت مطابق وي اصل فایم دا دی اذان به هغه څوک کوي چې هغه د شریعت مطابق وي چې په هغه کې په ظاهر باندې د ګناه کبیره نه پاک وي په ظاهر باطن معاملې الله سره ده مونږ وره اکثر ډیر ملګری یاران دوستانو په دې بخپه کېږو نه وز ګیره موټې نه لاندې بونډې کول د موټې نه کمی دا بونډې کول یا چې کم د خارول دا ګناه کبیره ده نو بیا داسې کس دا د شریعت مطابق نه دی نو دې دپاره خو یو خبره درته په دې پوینټ کې کوم بیا دې د شریعت مطابق نه دی یو وخت دې جمع ادا کولی شي یو دې ته په شریعت کې د فاسق لفظ ویلی کېږي دې انسان ته چې کم په ظاهره ګناه کبیره کې ملوث وي توبه نه ایستلی او دې د ګناه کبیره مرتکب دی نو دې ته په شریعت کې فاسق او فاجر وایي نو داسې کس یو وخت اذان کولی شي خو چې عذر وي قید پکې دی خو چې عذر وي که چېرې عذر نه یو بلاشره انسان ستا سره په ترخ کې په دغه کې په صف کې په جماعت منځ کې موجود دی نو دغه شانتې د شریعت مطابق کس په اذان او اقامت نه کوي او که چېرې یو داسې کس موجود نه دی یو عذر دی نو بیا دې جمع ورکولی شي او اذان او اقامت هم کولی شي شرط دې ته وایي لازم دی چې شریعت د شریعت مطابق سړی وي که چېرې یو سړی هغه د شریعت برابر نه دی شرط پکې دا دی ګوره موږ د جمعې دا مونځ ادا کوو جمع نو د دې دپاره د جمعې د مونځ دپاره جمع شرط دی که چېرې د یو سړي نه جمع لاړه شي نو دی بیا ځان لا د جمعې مونځ نشي ادا کولی دی به ځان له بیا د ماسپښین مونځ ادا کوي شرط دی جماعت مونځ شرط دی یو شرط ولګېد که چېرې یو سړی د اختر مونځ شو یا جنازه شوله یا د استسقا مونځ شو وغیره که چېرې داسې کس
د دغې دپاره جماعت مونځ شرط دی. نو که چیرې یو سړی د جماعت مونځ نه هغه شو نو دې ځان له بیا د اختر مونځ نشي کولی، د ده نه واجب ترک شول، مونځ ترې لاړ. نو اذان صرف د فرضي مونځ دپاره دی، نه د واجب دپاره دی، نه د سنتو دپاره دی، نه د نوافلو دپاره دی. په معاشره کې یوه خبره مشهوره ده، زلزله راشي یا داسې یو حادثه راشي، هغه خلک اذان کوي. علماو لیکلي دي چې په دې وخت کې اذان مکروه دی، اذان نشته. اذان چې صرف دی دا د فرضي مونځ دپاره دی، د نورو څه دپاره اذان نشته. د شریعت مطابق کس کچره غیر شریک کس وي یا داسې په ظاهره په ګناه کبیره کې مرتکب دی، نو اسلامی عدالت یاد ساتئ، اسلامی عدالت کې د هغې ګواه هم نه قبلیږي. د فهم کې راته یو خبره را یاده شوله، ډېره ضروري ده چې ویې کړم درته. زمونږ د امام صاحب یو دوه شاګردانو، امام محمد صاحب او امام ابو یوسف صاحب، الله رب العزت دوی له لوی مقام ورکړی. زمونږ د امام صاحب مذهب هم اکثر دیو ترجمانی کړې ده، امام ابو حنیفه رحمه الله. امام محمد صاحب دا ګوره د باچا وقت زوی د باچا زوی. امام ابو یوسف دا د یو غریبې ښځې زوی و، پلار یې په ځوانۍ کې په هغه کې دی چې ماشوم و پلار یې وفات. غټ واقعه ده دا، په خپله چې زه تاسو ته دا واقعه بیانوم نو په درې جملو کې هم نه ختمېږي. نو دا بیا زه وخت کې امام صاحب له به دې سبق له راتو، امام صاحب بدله د وقت سره د هغه ټیم د روټۍ خرچم ورکوله. دی به مور دغه ته لیږو بازار ته جامې مامې بینځلې چې څه برابر کړي. امام صاحب بدله پیسې ورکولې، خو امام صاحب به ویل زه د ده مخې ته حلواګانې وینم، د ده مخې ته خوراکونه وینم. امام صاحب بدله په شونګویي ورکوله. د هارون الرشید صاحب په زمانه کې دی چیف جسټس ولګېد، قاضي قضات ولګېد. خو پخواني علماو حق پرسته علماو ډر ناوالا نه و. هغه چې کومه منصب ورسره و د هغه منصب سوچ یې نه دی، صرف د الله د رضا سوچ پې لرلو فیصله. نو د دې په د هارون الرشید صاحب په قضاوت کې یو سړی ناستو، د ده په دربار کې وزیر و. باچا ته ویل، باچا ورته خبره وکړه هارون الرشید صاحب، ده ورته ویل صاحب غلام دا فیصله راغله، عدالت ته دله راغله، د ځمکې کیس یې و، د وزیر د ځمکې کیس و، دی پکې ګواهۍ په صورت کې رال. هارون امام ابو یوسف ورته وایي صاحب ستا ګواهي نه قبلیږي. وایي ولې نه قبلیږي؟ وایي زه څه وخت کې تو زه ناست د هارون الرشید صاحب په دربار کې، او ته هارون الرشید صاحب ته وایې چې غلام، یا خو ته دروغجن یې، نو دا ګناه کبیره ده، او یا ته غلام یې، نو چې غلام یې نو د غلام ګواهي نه قبلیږي، او که دروغجن نو د دروغجن ګواهي هم نه قبلیږي. هغه لاړ هارون الرشید صاحب ته شکایت وکړ، وایي قاضي صاحب مې کیس نه اخلي. هغې هارون الرشید صاحب په خپله ګواهۍ لرال، په ګواهۍ پوه و
چې دې په خپل رالو دا باچا یو وخت هم دی وای زه به دې خبره ګواهي کوم نو امام ابو یوسف صاحب ورته وایي ستا ګواهي هم نه قبلېږي وای ولې وای ته مونځ نه کوې او دا هم ګناه کبیره ده مرتکب د ګناه کبیره ګواهي نه قبلېږي نو که چېرې تامون شروع کړو توبه دې وویسته نو ستا ګواهي به والم نو هغې ورته وویل وایي زه د خلکو په مشغلو کې مشغول یم د خلکو په کارونو کې نو په دې وجه زما نه مونځ پاتې شي نو هغه ورته د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه وویل معنی د حدیث دا ده مفهوم وایي که چېرې د چا نه مونځ د خلکو په مشغلو کې پاتې کېږي نو لاول د دې د خلکو مشغلې دې پرېږدي کارونه دې پرېږدي پهله د الله حکم ادا کړي دې کلي فلسفه ده که چېرې ورځ په قیامت باندې الله رب العزت ته دا ټول انسانان راجمع شي او په شپارس کې شي چې یا الله دا پلانکې ډېر ښه سړی و موږ دپاره یې داسې کړلی یا الله جنت ته دغه کا خو د الله په قانون کې چې مجرم نو الله ګوره انصاف واله دی که چېرې د الله په قانون کې مجرم نو دا ټوله دنیا یې نشي خلاصولی خبر رانه بل طرف ته ځي درېمه سپاره کې الله وایي فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا او فضه وایي که چېرې تاسو دا حقیقي سترګې مخکاره شوې دا پټې شوې دا ظاهري وایي که چېرې بیا الله رب العزت ته دا ټوله دنیا ډکه کوي د سرو د سپینو ګورئ فلن یقبل بیا نه قبلېږي نو ګناه کبیره مرتکب والا که چېرې د هغه یو وخت داسې راشي شرط نه دی ګورئ که چېرې شرط ولګېږي نو بیا بلکل نه اقامت کوي او نه اذان کېږي شرط نه دی یو وخت که چېرې عذر وي نو دی اذان او اقامت کولی شي که عذر موجود نه نو دی به نه اذان کوي نه اقامت کوي نو الله دې ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا خبره ده